الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دا آیات نمبر 60 ہے سورہ البقرہ. بنی اسرائیل باندې الله تعالی خپل انعامات او تذکری کيو چې دا نعمت رایات کوي دا نعمت رایات کوي دا نعمت رایات کوي د دې نعمتونو شکر ادا کيو او دا اخرنه پیغمبر او دا قران چې دنه ومنيو استادو په پلارانو په نیکونو باندې الله تعالی بشمار انعامات کړو. نو داغین نن یو انعام داده چې په دې آیات کې ذکر کیږي چې بنی اسرائیل الله په میدان تیه کې د خوراک انتظام وشو چې من او سلوا چې دین هغه خوړله. دا الله تعالی په دې علاقې کې چې دین د من او د سلوا چې دین ډېر کړه دیو برانی ولا او خوړله به د څه نو چې د اسمان نصر کړیو تیار راتلله په دې علاقې کې وته الله تعالی ډېر کړله بغیر د اسبابونه. بنی اسرائیل رالا په دغه میدان تیه کې موسی علیه السلام ته چې موږ له د اوبو ضرورت ده. موسی علیه السلام الله تعالی ته عرض وکړو دعا یې وکړله. نو موسی علیه السلام دعا الله تعالی قبول کړه او الله تعالی ورته وویله په دې امسا باندې دا ګټ چې دی نو ووهه. نو دا ګټ نه چې دین 12 چې دین چینی او خړګي او نهرونه چې دین را روان شو. دې ته وایي معجزه. د موسی علیه السلام د امسان نه په دې کې الله تعالی ډېر کمالات اچیلو. ګوره دریاب په ووالو نو هغه وچ شو دلته په وچ ګټ والو دا غینه اوبر رواني شو. مار به ته جوړېدو او پانی وې په چې د نور سندلې د امسا چې د نور ډېر برکات وو موسی علیه السلام او نبی علیہ السلام هم امسا چې د نور ګرځوله. د امسا سره د نبی علیہ السلام مینه وه. دا داسې نه ده چې دا بس بوډا سړی به امسا راخلي او ځوان سړی به چې د نور راخلي. دا یوه سهاره ده دا یوه ښه طریقه ده د دې پیدې شته ده. اوس خو دې څه ښایسته امساګانې راوتري سړی ورته هسې شوق کېږي چې راواخلمې لایټونه پکې لګېدل دي هر قسم امساګانې چې دی نو تا ته میلاویږي. نو دا یوه سهارۍ ښه خو الله تعالی چې موسی علیه السلام له ورکړو نو په هغې کې ډېر برکات و او هغه معجزه وه ښه. نو د دې باندې چې دی نو دا ګټ والو نو دا ګټ نه 12 چینې روانې شوې. او تفسیر قرطبی لیکي وای دا دومره د دینه چې د نبی له صلوات و سلام کوم معجزه وا وای مونږ روزانه نو چې د ګټو نو اوبر راوځي و د نبی له سلام معجزه چې دنو ډیره کمالی ده چې نبی له صلوات و سلام په یو سفر کې صحابه کرام 1400 صحابه کرام ورسره دي او د اوبو قلت راغلی و. نبی علیہ السلام عرض وکړو یو پیالی چې دی نو هغه راوړی د کمرې یوه پیالی وه. نبی علیہ السلام پکې دا لاس دې ښکته کړو او د دې ګوتو نه چې دی نو دا اوبه روانې شوې. دې معجزې ته وګوره که نه د غوښې او د یینې نه چې دی نو اوبه راوځي پاکې صفا اوبه. نو ډېر خلک داسې چې هغه چې دی نو معجزې نه مني ښه وای دا څنګه کېدی چې عقل پکې استعمالوي په دې کې ستا عقل نه چلیږي چې الله او رسول څه ویلي هغې ته به تسلیمېږي هغې باندې به اعتماد کې.
نو په دې کې د دې اوبو تذکره و چې دا د موسی علیه السلام د امسا په نتیجه کې را روانې شوې نو دا به څومره برکتي او څومره اوچتې اوبه به یو چې د معجزې په شکل کې چې دی نو هغه راووتلې او دا ګټ نه دی دا اوس هم په صحرای سینا کې یو جومات جوړ شوی دی چې غټ چې دی نو ګټ دی په صحرای سینا کې یو جومات دی په دې غر کې پای کې دا ګټ چې دی نو پروت دی تاسو چېرته ویډیو ګورئ او پای کې ښیو اسلام کې تاریخي مقامات جومات هم ښیو دغه ګډ چې دی نو هغه هم ښیي هغه نالۍ مالۍ هغې کې چې دی نو شته اوبه دې اوس نه راوځي نو هغه نهرونه او هغه لارې پکې چې دی د اوبو هغه شته نو دا د بني اسرائیلو دپاره یو غټ نعمت و چې هلته چې دی نو اوبه جاري شوې او بیا داسې هم نه و چې یو نهر ته چې دی نو جاري شو بلکې د هرې قبیلې بني اسرائیل 12 قبیلې وې یعقوب علیه السلام 12 زامن و د دې نه چې دی نو د هر زوی نه چې دی نو بیا یو قبیله چې دی نو هغه جوړه شوې ده نو بیا الله تعالی ولا دا چل وکړو چې 12 چینی چې دی نو 12 نالۍ د دیو نه چې دی نو را جدا شوې دا 12 نالۍ د دې دپاره په دې کې حکمت دا و چې د دیو چې دی نو اختلاف نه راځي او جګړې نه راځي بني اسرائیل دې څه قوم و چې دیو به جګړې کولې شرونه به کوله فسادات به کوله پیغمبر ته به تکلیف رسولو نو ځکه ولا الله تعالی دا انتظام وکړو چې دیو دا جګړې او دا شر چې دی نو نه پیدا کېږي نو هر سړی چې دی نو خپل ګودر او خپل د اوبو ځګی چې دی نو هغه وپېژندلو هلته به تلله او بیا به چې دی نو دغه ځای نه اوبه حاصلولې تفسیر ابن کثیر په دې باندې نور هم بحث کړی دی هغې ته چې دی نو څه ضرورت نشته چې بعضې علماو ویل چې دا یو خاص چې دی نو کاڼی و دا عام کاڼی نه و بلکې خاص کاڼی و دا به دې بني اسرائیلو چې دی نو د ځان سره ګرځولو او د ځان سره به یې وړو په کوم ځای کې به چې دی نو اوبو ته ضرورت راغی نو هلته به چې دی نو موسی علیه السلام دا په لاټۍ باندې ووالو او د هغې نه به چې دی نو اوبه جاري شوې او بیا به چې د دوی ضرورت پوره شو نو بیا به په عامه لخته باندې چې دی نو ووالو نو هغه اوبه به چې دی نو هغه بیا بندې کړې ګوره د الله تعالی ذات ته وګوره که نه اوبه د بر نه هم چې دی نو راچې ښکته د باران په صورت کې او د ځمکې نه چې دی نو هم راخېږي او د وچو کمرو نه او د وچ غر نه چې دی نو هم اوبه راوباسي څومره مهربان ذات دی د دې انسانانو د خوراک او د څښاک او د اوبو انتظامات چې دی نو هغه کړلي دلته په دې غرونو کې دلته هم چینی او چې د دې نه اوچتو غرونو ته هغې بانډې ته لاړ شي بانډې غرونو ته نو هلته هم چې دی نو چینی دا د الله تعالی قدرتونه دي ښه په دې باندې شکر ادا کوه اوبه نه دي ډېر غټ نعمت دی ګورئ او دا اوبه نه دي په دې کې اسراف مه کوه ښه یو قطره چې دی نو دا چې ضایع کېږي د دې به الله تعالی چې دی نو تپوس کوي یو قطره چې منګی ورته کېدی او ټوله شپه چې دی نو یو څاڅکی کېږي نو د هغې نه چې دی نو منګی به چې دی نو سهار له ډکي نو دا چې یو قطره ضایع کېږي نو دا ګورئ غټ نقصان کېږي ښه او دغه شان کې د الله رسول ویلي په اوداسه کې چې دی نو اسراف مه کوئ په اوداسه کې ډېرې اوبه به چې دی نو نه تویوئ نبي علیه صلات وسلام په دومره اوبو باندې اودس کولو چې د هغې نه به لاندې ځمکه نه لمدېدله لاندې به ځمکه نه لمدېدله په دومره معمولي اوبو باندې په پاو اوبو باندې به چې دی نو اودس کولو نو اسراف نه ځان ساتل پکار یو صحابي ته ویلي یو صحابي د نهر په غاړه باندې اودس کولو نو د نهر په غاړه چې اودس کوي نو هم د اسراف نه چې دی نو ځان ساته اوس په دې کې به څنګه اسرافي په دې کې مې اسراف وشتی که نه چې په دې ځای کې څوک د اسراف نه بچ نه شو نو هغه په نورو اعمالو کې په بل ځای کې چې دی نو د اسراف نه بیا نشي بچ کېدلی یو سړی چې په اوداسه کې د اسراف نه بچ شو نو دا بیا په نورو کارونو کې چې دی نو د اسراف نه چې دی نو بچ کېدی شي نو اودس کې به چې دی نو اوبه ډېرې کمې استعمالی زمونږ دا خلک نه دی کله ناکله اودس کوي یو ټوټۍ چې راپرېږدي په هغې باندې د 10 کسانو اودس کېږي د دې وګورئ الله تعالی تپوس کوي ښه لږې معمولي اوبه چې دی نو راپرېږده لږ اوبو باندې چې دی نو اودس کوه دقه دین دی دقه صحیح طریقه ده
او د جمعات دا وبند دي دا ګوره وقف دی ښا د جمعات هر شی چې دین وقف دی ګوره هر شی وز د چا ضرورت نو خیر دی هغه ځان په منګي کې وبشته او بوړې شي و دې څنګه نه د پکار چې سړی پیپ ولګیو او هغه چې دین ټول ورځ چې دین د جمعات وب استعمالي نو دا دې لپاره جایز دی او کار حرام دي خیر که ضرورت نه ما د بل مولانا ته پوس وکا دا وقف دی دې یو ساس کې چې دین استعمالول دا حرام دی ګوره دا جایز نه دی په دې باندې بسړی چې دین او دس پکې دا به انسان خېټې ته ځي په دې باندې به انسان جامین ځي دا ټول ګوره اسی خپل منځ او دس پسین باندې ویوړو د دین ځان ساتل پکار دی ښا نو سړی د ضرورت معمولی یو منګې دو منګې چې دین هغه وړي شي دین زیات نه نو یې استسقا استسقا څه ته وایي نماز استسقا چې باران نه کیږي اوبه نه خلک وایي راځي استسقا کوو د باران او د اوبو طلب ته استسقا وایو استقامه وایا بعضې خلک وایي استقا استقا الټو ته وایي ښا او استسقا به وایي استسقا څه ته وایي د باران او د اوبو طلب او دا نبی له صلوات و سلام یو د جمعې په ورځ په منبر باندې بیان کولو یو باندې چې راغی اے د الله رسول باران نشته او دعا وکړه چې باران وشي نبی له صلوات و سلام په منبر باندې لاس پورته کړل او لاسونه په مخ باندې لا نو راخ کو دي چې د سفر د جمعات د سفر نه چې دنو بخ کتر راتوي شي او باران وشو او خړ باران وشو او نبی له سلام دغه دعاګانې چې دنو هغه کړو اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت یو اب ته پورې چې دنو باران نو وشو بل جمعه چې رااله هغه باندې چې دنو بیا راغې اے د الله رسوله وس چې دنو باران ته ضرورت نور نشته او هر څه چې دنو ویوړه وس چې باران چې دنو ودی درېږي بیا نبی له سلام دعا وکړه بیا باران چې دنو هغه نبی له سلام دعا وکړه وی الله په دې غرونو باندې وره په دې شړو باندې وره بیا باران چې دنو بند شو نو یو طریقه دا ده د استسقا لپاره چې منبر باندې دعا وشي نبی له سلام دا دعا کړو د باران امام ابو حنیفه رحمه الله دې قائل له هغه د مانځ په کې نه قائلو وای موږ په استسقا کې نشته صرف دعا ده دا د بخاری حدیث ته د انس رضی الله تعالی عنہ نه او امام مسلم بل حدیث راوړی دی چې نبی له سلام بهر ته وته دی بهر ته عیدګاه ته وته دی او پای کې خطبه مو ویله او پای کې چې دنو 2 رکعات منظم کړی دی او خپل صادره چې دنو بیا الټا کړی دی دا طریقه مشته دی ښا نو کڅوک په دغه طریقه عمل کوي کڅوک یوازې دعا کوي دا دوه صحیح طریقې دي خطبه به کله نبی له سلام د مانځنه مخ کې ویله د 2 رکعاتو نفل نه مخ کې او کله به د مانځنه چې دنو بعد ویله او خپل صادر به الټا کو دې مطلب دا و چې الله د حالات په مونږ باندې چې دنو بدل کړي او باران ولې بندېږي په دې کې حدیث ته چې کله خلک زکات ورکول چې دنو هغه بند کړي زکات نه ورکيو نو الله تعالی په خپل رحمت چې دنو بندي ښا باران ته رحمت ویلې شوی دی چې الله رحمت بند کی نو بیا د دې خبرې ثبوت ته چې الله تعالی چې دنو ناراض دی کله چې رحمت وریږي نو الله تعالی چې دنو خوشاله ښا د بندګانو نه نو زکات به ورکه په صحیح طریقه باندې به ورکه ښا پدې کې با نوم ناموس نه کې چې کلم د کال پوره شو نو زکات ورکوا د زکات د پاره سمیاش نشته چې په دې میاش کې پر رجب کې بچی دنو زکات ورکوما د دې لپاره میاش نشته چې رچا کلم کال پوره شو نن تجارت شروع کو نن نه خپل حساب ولګیو چې په دې ورځ باندې ما تجارت شروع کړو او نن چې دنو زره نصاب مالک یم نو زب زکات ورکوم زکات د مسکین او د غریب حق ته د خپل محله د خپل کلی چې په خپل کلی کې خلک چې دنو نصاب ته ورسوه د نصاب مالکانه کا ورستو به د کلی نه بهر ته وکاږي ښا د خپل کلی غریبانان باول چې دنو هغه به پورا کې په دې باندې د عبد الله ابن عمر حدیث نبی له صلوات و سلام نه نقل کړي وای کدا چارپایان نه وي دا حیوانات نو ټک احساس کې بچی دنو نه وي شوی ښا
دا هو الله تعالی په دې حشرات الارض په دې حیواناتو باندې چې دنو رحم کوي نو الله تعالی چې دنو باران کوي خام نو یې استسقا څه ته وایي د باران او د اوبو طلب ته سقا یسقي اوبه طلب کول اوبه غوښتلو دې ته سقا یسقي وایي خام او لکه سړی داسې وایي چې استعلم علم طلب کول استخبر خیر طلب کول استنصر مدد طلب کولو نو استسقا وایي استسقا کله چې طلب د اوبو وکړو موسی علیه السلام لقومه د پاره د قوم خپل فقلنا نو موږ وویل اضرب اوها بعصاک الحجر په امسا خپل سره یو کاڼی که په دې کې الف لام جنسي شي الف لام جنسي نو بیا عام کاڼی چې دن مراد د یو کاڼی ووهه او کوم تفاسیر او کوم علما چې وایي چې دا یو خاص کاڼی مراد دی نو هغه بیا دې ته الف لام عهدي خارجي وایو چې دا یو خاص کاڼی و او د دې نه به چې دی نو اوبه راوتلې نو صحیح قول دا دی چې دا یو عام کاڼی و دا خبره زیاته صحیح ده چې یو عام کاڼی و موسی علیه السلام ولا لاټۍ چې دی نو راواچېلله او د هغې نه چې دی نو اوبه چې دی نو روانې شوې الحجر عام کاڼی الف لام جنسي دي یا الف لام عهدي خارجي دي حجر کاڼی ته وایي او په دې آیاتونو کې وروستم چې دی دلته را روان دي خام چې وان من الحجارة او ځینې د کاڼو نه هغه دي چې د هغې نه اوبه راوځي نهرونه ترې راوځي ځینو د کاڼو نه هغه دي چې د الله تعالی د یرې نه چې دی نو هغه د بره نه چې دی نو ښکته چې دی نو رارغړي نو پن پجرت نو روانې شوې راووتې او په سورې اعراف کې راځي پن پجستو د دواړو یو مطلب دی خو هلته پن پجست راوړی او دلته پن پجرت دی نو بعضې علما په دې کې فرق کوي وایي د پن پجست مطلب دا دی چې اوله کې ته اوبه چې دی نو لږې راووتلې او پن پجرت مطلب دا دی چې اوبه ته ډېرې راووتلې یا یې وایي دا مطلب دی چې پن پجست مطلب دا دی چې د نرمو زګونو نه اوبه راووتلې او د پن پجرت مطلب دا دی چې د سخت زګونو نه چې دی نو اوبه راووتلې نو کله تعبیر په پن پجست باندې کیږي او کله تعبیر په پن پجرت باندې کیږي او تفسیر قرطبی وایي چې پن پجرت یعنی انشقاق چاودلو ته ویل کیږي انفجار نه دی انفجار دماکی ته ویل کیږي دا دماکه جوړ شي د هر څه اوچت کی نو دغه شان پن پجرت ته راووتلې راوخوټ کېدلې منه د دې کاڼي نه 12 چینې 12 د عربی انسی دي 10 لسو ته وایي او بیا د 20 پورې چې دی نو د دې سره 10 لګي 11 12 13 14 12 چینې آینه چینو ته ویل کېږي نو دا 12 ولې تا ته ما وویله چې د اختلاف او د جګړو نه چې دی نو دی وبد شي که ته د انتظامي امورو دپاره تقسیم کې نو دا ښه کار دی ښه انتظامي امور تقسیمې یو ملک دی په صوبو کې تقسیم کا په ضلعو کې تقسیم کا کله تقسیم کا د هر کلي دپاره جدا د ټیبل انتظام وکا جدا د کوی انتظام وکا نو دا ښه کار دی چې د خلکو جګړې او شرونه نه پیدا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکې نه پس په هر قبیلې باندې د هغې د قبیلې نه یو کس چې دن مقرر کو مشر چې دن مقرر کو نو کوم ځای کې پښتانه په هغو باندې پښتانه چې دن مشران مقرر کا چې د هغوی دغه رسم و رواج د هغوی د طور طریقو نه چې دن هغه خبرې په هغې باندې پوهېږي که ته اوس د بل ځای نه کس راولي نو هغه به د دې د طریقو نه د دې د رسم و رواج نه د دې د پړګۍ نه او د دې د پټکي نه د دې د عزت او د احترام نه هغه څه خبر دی خو د هر کلي چې دی نو خپل کس چې دی نو هغه مشر شي دغه شان دی کې په کور کې چې ډېر ورونه پاتې کېږي نو د هغو د پاتې کېدو طریقه دا ده چې ورونه په کور کې پاتې شي دا به هله پاتې کېږي ورونه چې د دیو په منځ کې تقوا په زړونو کې تقوا د الله نه یری
نو دا به ورونه پاتې کېږي که تقوا پکې نه یو د الله نه یره پکې نه یو او هر سړی چې دی نو خپله خرچه چې دی نو پوره نه ادا کوي نو بیا د دیو په منځ کې چې دی نو که بیا دا تقسیم شي جدا جدا کورونو ته نو په دې کې څه ګناه نشته ښه په دې کې ښه سهولت دی چې ورونه چې دی نو هغه جدا جدا شي سهولت راشي هر سړی چې دی نو خپله خرچه او د خپل مطابق چې دی نو هغه کوي که په کور کې ډېر ورونه پاتې کېږي نو څوک به پوره خرچه کوي څوک به چې دی نیمګړې خرچه کوي څوک پیسې پټوي څوک پیسې ښکاره کوي نو شر او فساد چې دی نو هغه جوړېږي د دې نه دا ښه ده چې ځان نه کورونه شي نو بیا به هر سړی چې دی نو خپله خرچه چې دی نو د هغې مطابق به خپل ژوند چې دی نو هغه تېروي نو په دې جدا کېدو کې څه ګناه نشته ښه چې اوس یو زوی جدا کېږي او مور و پلار وایي چې دا ظالم دی دا پیسې یې پټې کړلې نو داسې نه ده پکار ښه بس ماشومان هم ډېر شي په کور کې بیا دا شور او دا زوږي د هغې د وجې نه چې دی نو بیا وخت نه پاس کېږي یو وایي تا زما خوب خراب کو بل وایي زه وده شوی وم بل وایي چې دی نو دا چل وشو د ماشومانو چې دی نو جګړې نو د هغې نه ښه دا ده چې سړی چې دی نو په وخت باندې چې دی نو جدا شي ښه د شر او فساد او زوږ چې دی نو هغه به نه پیدا کېږي نو په دې کې ګناه نشته انتظامي امور چې دی نو جدا کول دا ښه طریقه ده او که ماشومان په کور کې ډېر وي نو ته به کور ته د خپل زوی دپاره څه شی نشي وړی ماشوم له څه اخلي نو په کور کې چې 20 ماشومان دي نو هغو ټولو له به اخلي ځکه بیا جګړه پیدا کېږي او ستا بیبي ده په کور کې او نور هم چې دی نو ورونه دی په دې کور کې نو که تا خپلې ښځې له جامې وړې نو ټولو له به وړې دا به پکې بیا کې چې نه وړې جو بیا چې دی نو هغه نور خفه کېږي او چې څه فروټ او څوک میوه کور ته وړې نو بیا به په کیلو 2 کیلو کار نه کېږي بیا به ښه ډېر چې دی نو هغه وړې چې ټولو ته چې دی نو ورسېږي ځکه په دې کې بیا خلک خفه کېږي ښه نو چې ځان نه ځان نه شي نو هر سړی به چې دی نو د خپل مطابق چې دی نو خپله خرچه به کوي دا یو کس و نو هغې ویله وایي ما خپلې مور ته وویله چې بس دیم او دا ښځه مې د اوس چکر به ولګو سوات طرف ته او دلته تنګ شوي یو دا شور دی او زوږ دی په دې کې څه نشته چې سړی چېرته په چکر باندې ځي نبي علیه صلات وسلام به چې په سفر باندې تلو د خپلو بیبیانو په منځ کې به یې خسڼې وکړو چې د چا به راوختلو جو هغه کومه زنانه به راوختله او په سفر باندې بوتلله نو اوس خو هغه دومره نشته اوس خو یوه زنانه یو نو هغه وایي چې ما خپلې مور ته وویله نو یې مور مې راته وویله چې بچیه دې چل وکړه په دې کور کې دا نور خلک هم دی پلین کوچ راوله او دا ټول د دې ټولو نه چې دی نو ډکه نو یې بیا ورته ما وویله وایي مورې وایي دا خلک خو چې دی نو په هغه ځای کې هم شته دی په هغه ځای کې هم دومره خلک دی زه په خلکو څه کوم زه یم چې موږ یوازې لاړ شو چېرته یو زګي ته کښېنو او بس چې دی نو خپل ګپ شپ ولګوو بیا چې دی نو راځو خلک خو هلته هم ډېر شعر زه په خلکو څه کوم وایي زه ته غلی شوم مال چې نه ځمه نو بیا به دا کار هم کوي ښه چې چېرته څوک په چکر بوځي او په کور کې ډېر خلک اوسېږي بیا به ټول بوځي او چې ځان نه کور دی جو بس که بهر ګرځي او که کور کښېني او که هر څه کوي نو په دې کې دا طریقه ښه ده چې هر سړی چې دی نو خپل خرچې مطابق چې دی نو خپل ژوند تیر کړي قد علما په تاقید سره معلومه وه کل اناس هر یوې ډلې ته مشربهم هغه ځای د څکو خپل یعنې ګودر خپل هر سړي ته چې دی نو معلوم و هغه ځګي له بتلو خپلې اوبه به یې چې دی نو راوړلې او کلو چې خورئ وشربو وڅکئ چې الله تعالی په قرآن کې د ماضي یو واقعه بیانوي او په امر سره بیانوي نو موږ هلته ویلو چې هلته به قلنا پټ پروتي مقدر به یو وقلنا او وویل مونږ دیو ته چې کلو خورئ وشربو چې دی نو هغه څکئ من رزق الله د رزق د الله نه داسې نه چې یو سړی اوس 24 ګنټې چې دی نو خوراک کوي او وایي چې الله تعالی ویلي حکم یې کړی چې خورئ او څکئ نه چې کله ستا ضرورت و د خوراک نو بیا خوراک کوه
او چې کله ته د ولګي نه مړ کېږي نو بیا خوراک کول فرض دی بیا به خوراک خامخا کې خو داسې نه ده چې ته خوراک او اسکاک ته چې دی نو کار ووایې او بل ټکی کار نه کوې نو کله ضرورت کله ته وږی نو بیا الله چې دی نو کوه کلو خورئ واشربو او اسکئ من رزق الله د رزق د الله نه دا مونږ چې څه خورو دا د الله تعالی رزق دی په دې کې مطلب دا دی چې حلال خورئ حلال استعمالوئ او د حرامو نه چې دی نو هغه ځان ساتئ قرآن کې الله تعالی پیغمبرانو ته وایي کلو یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ای پیغمبرانو پاک خورئ د هغه رزق نه حلال نه او عبادت کوئ د الله بندگی کوئ نو عبادت ورستو ده او مخکې چې دی نو رزق چې دی نو پاکول دی خپله خېټه چې دی نو څه پاکول دی نن سبا څوک د دې پروا نه کوي حالان کې چې دی نو حلال رزق ګټل مخکې دی عبادت ورستو ده اهم کار چې دی نو اهم شی دا دی چې سړی په خپل رزق باندې چې دی نو نظر واچي ښه دې انحصار په عبادت باندې دی نبی علیہ السلام وایي و یو سړی به لاسونه به الله ته اوچت کړلی او یختو باندې به او په دې جسم باندې به ګرد و غباري زړې جامې به اغوستي په دې خاورو کې به لیت پیت شوی الله ته به لاسونه اوچت کړي چې یا ربي یا ربي یا ربي چغې به وایي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك ګرد و غبار پې شوی او الله ته به لاسونه اوچت کړي نبی علیہ السلام وی خوراک به حرامي سکاک به حرامي جامه به چې دنو اغوستي د حرامو او غټ شوی په حرامو وي نو د کم ځای نه الله دعا قبول کړي د کم ځای نه الله عبادت قبول کړي نو حلال به استعماله رشوت بناخلي رشوت حلال حرام ده سود بناخلي غلا بنکه خیانت بنکه دوکه بنکه په دې طریقو چې دی نو هغه دروغ او د دروغ قسمونه په دې باندې خوړلو د دې شیونو نه به چې دی نو ځان ساتي بس صفا خبره کوه صفا لین دین ساته دنیا کې به هم دی الله رزق پراخه کړي او آخرت کې به هم دی چې دی نو خوشحاله یې صفا کاته چې څوک ساتي هغوی زړونو ته اطمینان یې په دې کور کې په رزق کې الله خیر و برکت اچوي ولا تعصوا نو ولا تعصوا معنا دو معنی دي یو دانه چې فساد مکوئ ولا تعصوا فساد مکوئ په الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي تجرید دي ته ویل کېږي تجرید چې یو معنی تی واخلي یو پرېږدي نو موږ به دا معنی واخلو دا زیاته صحیح ده ولا تسیروا ولا تعصوا ولا تسیروا تاسو مه ګرځئ په الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي او دا بل معنی چې دومره خنه جوړیږي چې ولا تعصوا فساد مکوئ په الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي فساد څه ته وایو هر ګناه نه ده د ځمکې فساد ده او هر نیک عمل نه ده دا د ځمکې اصلاح ده اصلاح نو نیک عمل بکې چې په ځمکه کې اصلاح وشي او د ګناه نه به چې دی نو ځان ساتي ښه په هغې باندې الله ناراضه کېږي د الله رحمت بندېږي د الله د غضب او غصه چې دی نو په هغې باندې نازلېږي هر ګناه نه چې دی نو ځان ساته هر ګناه که وړوکې یو که غټې که په ګپ کې یو که په هر څه کې د هغې نه چې دی نو ځان ساته ښه جي نو دا خبره ورته الله تعالی د دې نه بني اسرائیل منې کړه ښه چې خوراک او څښاک کوئ نو د فساد به ګوره چې دی نو نه کوئ فساد هغه څوک کوي چې یو سړی ځواني شباب په سړي باندې بل چې دی نو د سړي سره چې دی نو په خېټه باندې موړي او مال ورسره یو نو دا انسانانو فساد نه کوي څه د دې کار به نور څه یو بني اسرائیل چې دی نو دغه شانوخه چې تیار من او سلوارات لله او اوبه نهرونه چې دی نو هغه اوبه استعمالولې وزګار ناسو شغل یې نه و نو ګوره الله تعالی ته چې دا خوراکونه بند کړل که نه امن او صلوا په دې کې حکمت دی ګوره نه الله که اوس موږ لږ تیار راتللی که نه نو دا خلکو به چې دی نو فساد کړی و په دې ځمکه کې فساد جوړ شوی دا خلک الله تعالی مصروفه کړلي دې ته ورچیل دي چې بس ګټئ او خورئ
مشغول یې دا خلکو که دا خلک هسې ناست وی هسې چې ناست وی نو په دې کې به چې دی نو فسادونه پیدا شوی ښه په دې کې د الله تعالی حکمتونه وو چې الله تعالی د بني اسرائیلو د امن او سلوا واخیستله ته نه ګورې دا خلک ډېر خلک په سعودي کې دی هلته چې دی نو ناست دی رزق ځان نه ګټي نو که دا داسې په کورونو کې ناست وی جو دا خلک به د دې کورونو نه چې دی نو ایستل وی فساد به او جګړې به وی نو یو چې شبابي سړی ځواني او بل سړی فارغه ناسې ګوره فارغه او بل سړی سره مال او خوراک او رزق پراخه یو نو دا سړی چې فساد نه کوي نو څه به کوي نو الله تعالی ورته وایي فساد به نه کوئ ګورې قتل و غارت به نه کوئ غلاګانې به نه کوئ یو بل ته به نقصان چې دی نو هغه به نه رسوئ او د دې فساد نه الله تعالی مونږ هم منې کړي ښه بني اسرائیلو ته وایي خو دې امت ته پکې هم اشارې دي د الله تعالی رزقونه چې دی نو تاسو هم خورئ په تاسو هم الله تعالی غټ نعمتونه کړلي اوبې دله درکړلي رزق یې درکړی دی نو د دې رزق چې دی نو هغه قدر وکړئ ښه اوس چې د رزق کمه توهین کېږي په دې دور کې په دې دور کې چې کم د رزق توهین کېږي په دې کورونو کې دا ډوډۍ په یو ځای کې او په بل ځای کې چې دی نو پرتي خو بیا ورباندې الله تعالی برته بیا در وښیو د دې توهین برته بیا در وښیو ته بیا چغې ووهې او په دې روټو پسې په دې رزق پسې ګرځې پخوا نه وایي په دې جوماتونو کې اخون و اخون مونږ خو نه لیدلې خو اخون به څه ته ویلو چې د پیر میر به په دې ګوټ کې ناست و نو خلکو به خوراک وایي ډېر راوړو نو ډوډۍ به دومره ډېرې وي چې هغې به پکې لاسونه هم په ډوډو وچوله او پوزه هم پې پاکوله نو بیا چې دی نو وایي ډوډۍ کمې شولې قحط به راغلی اوس چل به شوی ډوډۍ به کمې شوی نو بیا کومه ډوډۍ باندې چې دې لاسونه او پوزه پاک کړوه بیا یې په هغې شروع وکړه بیا یې بایي کتلې وایي یاره په دې باندې مې وایي پوزه او لاس به نه یې وچ کړی بیا چې ښه ډېرې هغه وخوړلې نو بیا یې وویله چې هغه کومه دا به اوس نوري هغه کومه چې ما مې پوزې پاک کړلې هغه ما خوړل دي دا اوس نوري دي ویلو نو داسې هم خلک کوي ښه په ډوډو به چېرته لاس نه وچې ډوډۍ به د رزق به ډېر قدر کوي ښه ځمکې نه به چې دی نه اوچتې بل یو مولي صاحب ووایي پخوا نه نو هغې له به خلکو په مخه چې دی نو صابه راوړله جومات ته بل سنګولی په سترګو غریب نه ولدلی په مخه به صحابه و جو آخر یې تنګ کړی و بیا د مانځه نه پس پاسېدلی و چې خدای مو بخښئ تاسو نور تکلیف مه کوئ په دې شنو پولو باندې مالګه مرچکې واچوئ او زه پسې سرېږم وایي تاسو څه تکلیف کوئ نو که هر قسمه رزق دی نو په د هغې پسې به ټوغې نه کوې او هغې ته به سپک نه ګورې ښه په خوراک کې به خبرې چېرته نه کوې که خوراک ستا خوښ وي که نه یې خوښ و خبرې پکې مه کوه او لږ ناکام کوه په دې کور کې زنانو ته ښه کله به پنګولې کې مالګه زیاته شي کله به چې دی نو وریجې چقوړې پخې شي کله به چې دی نو لواړې پخې شي نو صبر کوه ښه دا انسانان دي یاره غلطي کېږي صبر کوه په دې به الله تعالی ثواب او اجر درکوي بس دی ښه وایز استسقا او کله چې طلب د اوبو وکړو موسی علیه السلام لقومې دپاره د قوم خپل فقلنا نو وویل مونږه اضربوها بعصاک الحجر په امسا خپلې سره کاڼې فانفجرت نو روانې شوې منه د هغه کاڼې نه 12 عینه 12 چینې قد علما فتاخې سره معلومه وه کل اناس هرې وې ډلې ته مشربهم هغه ځای د څکو خپل یعنې ګودر خپل کلو دلته وقلنا پټ پروت دی وقلنا وویل مونږه کلو چې خورئ وشربو او څکئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا مگر زی فی الارض پس مکه کې مفسدین فساد کوونکي